والمسلمین والمسلمات. انتہائی محترم مسلمان ورونو، تیر جمعہ ماستاسو پڑھاندی د توبې په حوالې سره خبرو شروع کړې وه. د توبې تعریف د هغې څه تفصیلات ما ذکر کړي وو. بیا د توبې د فوایدو په حوالې سره ما ذکر کړي وو چې د توبې یوه فایده دا ده چې الله رب ذوالجلال تیر شوي ګناهونه انسان ته معاف کوي په دې سره. دویم نمبر، د توبه کوونکي سره الله رب ذوالجلال ډیر زیات محبت کوي. او دریم نمبر، په توبې سره الله رب ذوالجلال ډیر زیات خوشحالي. او څلورم نمبر، توبه د انسان د فلاح او د کامیابۍ ذریعه ګرځي. دغې باندې ما تفصیل کړو. نن پنځم نمبر فایده د هغې ذکر کوم چې د توبې په ذریعه سره الله رب ذوالجلال انسان ته ډېر انعامات ورکوي، ډېر نعمتونه الله رب ذوالجلال انسان ته ورکوي. دغه د توبې پنځمه فایده علماء کرامو ذکر کړې ده. لکه قرآن مجید دا مضمون ذکر کوي، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. الله رب ذوالجلال په قرآن مجید کې حکم کوي تاسو توبه وباسئ، الله به درته ژوند او زندګۍ ساز و سامان درکړي، نعمتونه به درکړي. او حضرت هود علیه السلام بلکې هر پیغمبر خپل قوم ته د توبې حکم کړی دی او د استغفار او د توبې فضایل ورته ذکر کړي دي. هود علیه السلام خپل قوم ته وی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. هغه قوم باندې باران نه کېدو، خوشحالي وه. هود علیه السلام هغوی ته وی تاسو بخښنه وغواړئ د الله نه. او دویم نمبر، تاسو توبه وباسئ، الله رب ذوالجلال به په تاسو باندې بارانونه راووري. یعنی دغه توبه چې ده، نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلو تاسو استغفار وکئ، توبه وباسئ، الله به در باندې بارانونه راووري، الله به درته اولاد درکړي، الله به دومره ډیر فواید د استغفار او د توبې راغلي دي که انسان هغه شماري د شمار نه بهر دي. دې وجې نه محترمو، پنځم نمبر فایده د توبې هغه انسان ته الله رب ذوالجلال د دې په ذریعه سره نعمتونه ورکوي، دومره نعمتونه چې هغه د انسان په خوب او خیال کې نه راځي. او شپږم نمبر علما ذکر کوي د توبې فایده دا ده چې د انسان د ګناهونو د زړه د انسان د په ګناهونو باندې چې کله خیرن شي نو د هغې دپاره صفایي توبه ده، استغفار دی. د دې استغفار او د توبې په ذریعه سره د انسان د زړه هغه زنګ الله لرې کوي، د ګناه هغه خیرې توروالی ورنه ختمیږي. نبی علیہ السلام فرمایي ان المؤمن، بشک مومن اذا اذنب ذنبا کانت نکتة سوداء، کله چې انسان یو ګناه وکړي نو په د زړه باندې یو تور داغ ولګي. نو که په دې سره انسان توبه وباسي خو د اخرې ورنه الله لرې کړي، دا داغ ورنه الله لرې کړي. او که دې سره توبه ونه باسي، بل ګناه وکړي بل ټاکې ولګېږي، بل ګناه وکړي بل ټاکې، ګناه کوي توبه نه وباسي نو په دغې سره دا توروالی زیاتېږي تر دې پورې چې یو وخت راشي دا زړه مکمل تور شي. الله دې مو وساتي. نو د هغې نحوست څه وي؟ مؤمن تاسو کتلی کله چې د ده نه ګناه وشي دی سخت پښیمانه یې خفه وي په د خپله ګناه باندې. دا علامت د دې خبرې دی چې د ده زړه نه دی تور شوی. لیکن دا چې مسلسل ګناه کوي دا زړه دغسې تور شي، یو وخت راشي چې به انسان ته احساس د ګناه نه کیږي. انسان ګناه کوي لیکن په دې باندې د ته خفګان نه محسوسیږي. انسان نیکي کوي، په دغه نیکۍ سره د خوشحالي نه محسوسیږي. دا دلیل د دې خبرې وي چې د زړه مکمل تور شوی دی. نبی علیہ السلام وفرمایل فإن تاب ونزع واستغفر سقل عنها، که دا انسان تو استغفار وکي، توبه وباسي، نو الله رب ذوالجلال دا توروالی ورنه لرې کړي، د زړه د توروالی نه پاک شي. او دا محترمو د الله رب ذوالجلال لویه مهرباني ده. انسان کمزوری دی، د سره نفس ورسره دی، د سره خواهشات ورسره دی، د سره شیطان ورسره دی، لیکن الله رب ذوالجلال په د انسان باندې مهرباني دا کړې ده چې د توبې دروازې د ته نه ده بنده کړي. دا د توبې دروازه الله رب ذوالجلال
د انسان ته هر وخت کلاو ساتلی دی. امام مسلم رحم الله ډېر لوی محدث تیر شوی دی، هغه په خپل کتاب مسلم شریف کې حدیث نقل ان الله عز وجل یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. الله رب ذوالجلال خپل لاسونه خواره کی، یعنی د رحمت عمومی رحمت اعلان کوي الله رب ذوالجلال د شپې د ورځې ګناه کوونکي ته، او د ورځې خپل لاسونه کلاو کی، یعنی خپل رحمت پراخه کی د شپې ګناه کوونکي ته. د شپې ګناه شوی د الله دروازه درته د توبې کلاو ده، د ورځې درنه ګناه شوی د شپې درته د الله دروازه کلاو ده. الله توجه کوي په دغه ګناه کوونکي باندې د شپې چې د شپې ګناه کړی د کېدای شي د ورځې راشي توبه وباسي، د ورځې ګناه کړی د الله د رحمت دروازې خصوصیت سره د بنده ته کلاو دي، کېدای شي د ورځې راشي توبه وباسي. یقینا دا د الله رب ذوالجلال ډېر لوی مهرباني ده. او ابلیس چې الله کله د جنت نه راوویستلو د ملعون شو، لعنتي شو، د الله رب ذوالجلال نه مهلت وغوښتلو د قیامته پورې. الله رب ذوالجلال ورته جواب ورکړو، ویل ځه انک لمن المنظرین، تا تر قیامته پورې مهلت دی، تر مهلت ورکړل شوی نه. ده ویل وعزتک، الله ستا په عزت مې د قسمې، تا خو د دې بندګانو د آدم علیه السلام د وجې نه زه د جنت نه راوویستم، زه به د آدم علیه السلام اولاد ګمراه کړم، زه به تباهۍ سره مخامخ کړم تر څو چې دا ژوندي وي. نو الله ورته جواب ورکړو عزتي وجلالي لا حجبت عنه التوبة ما دام الروح فيه. زما دې په خپل عزت او په جلال باندې قسمي، تا هم قسم وکړو زه به انسان ګمراه کوم، زما دې هم په خپل عزت او جلال باندې قسم زم قسم کوم چې تر څو پورې د انسان ژوندی د مرګ نه مخکې توبه کوي، زه به توبه قبلوم، د توبې دروازې به د پسې نه بندو. او بل حدیث کې راځي وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني، زما دې په خپل عزت او جلال قسم زه به بنده معاف کوم چې کله ما ته توبه وباسي، بخښنه غواړي. د دې وجې نه محترمو د توبې د الله لوی نعمت دغه دی چې د توبې دروازه الله کلاو ساتلې ده، د بنده کړې ده. اوس که دغه د توبې دروازه بنده وه بیا دا تباهي او بربادي وه. د دې وجې نه یو انسان که د الله نافرماني کوي بیا توبه وباسي، نافرماني کوي په صدق دل سره بیا توبه وباسي، الله یې قبلوي. بني اسرائیلو کې یو کس و، امام غزالي رحم الله په خپل کتاب کې دا واقع نقل کړې ده. 40 کاله دا ډېر دیندار او نیک، بیا د هغې نه بد عمله شو، غلط مجلس سره شو، غلطو ملګرو د وجې نه هغه بیا ګمراهۍ طرف ته لاړو، نافرمانۍ معصیت طرف ته. 40 کاله د الله په نافرمانۍ کې تېر کړل، 20 کاله. یو ورځ شیشې ته ولاړله، عینې ته د خپلې ګیرې ته ګوري چې دا ګیره سپینه شوې ده، ځان نه ورته حیا ورغلله، په جړا شو، خپل ځان ته وایي ګیره دې سپینه شو، اوس هم د الله نافرمانۍ کې لګیا یې. ځکه انسان په هر هیڅ پته نه لګي، سبا لمري بیګا لمري، لیکن چې کله دا ډکې سپین شي، دا ګیره سپینه شي، دا دغسې انسان پسې پاسپورټ راشي، بس تا تک دی ردیځي نو بس. دې وجې نه علما فرمایي چې ګیره کې سپین راغله، اوس دته هر وخت تیار اوسېدل، پته نه لګي څه وخت کوچ راځي واپسې. نو دا بنده په دغه وخت کې عرض وکړي الهي اطعتک 20 سنة ثم عصیتک 20، یا الله ما 20 کاله ستا اطاعت وکړو، د هغې نه بس 20 کاله بیا ما ستا په نافرمانۍ کې تېره کړه، فإن رجعت الیک اتقبلوني، الله اوس که به دې حالت کې زه تا ته رجوع وکړم، ته به زما توبه قبول کړي، الله ته به مو معاف کړي. یو غیبي اواز پسې راځي، ورته جواب ورکړي احببتنا فاحببناک، تا مونږ سره محبت کوو، مونږ تا سره محبت کوو. غیبي اواز ورته الله د طرف نه راځي وترکنا فترکناک، تا مونږ پرېښودلو، مونږ ته یې پرېښودلی، تا زمونږ دربار هېر کړو، ته زمونږ د رحمت نه لرې شولې. او بیا ورته وعصیناک فامهل، او بنده تا نافرماني شروع کړه، مونږ یو دم راوننیوې، مونږ مهلت درکړو. یقین وکړه الله رب ذوالجلال ډېر مهربانه ذات دی. مخکې جمعه کې تاسو ته مل د اویا میاندو نه زیات مهربانه دی. کله کله په دا کور کې موري که نه، دا بنده که دا بچی که یو ځل ماف کړي، په دا دویم ځل یې خامخا رانیسي ګزار ورته ورکړي. لیکن د الله په دغه ځمکه کې وګوره، یو باغي مشرک اوسېږي،
د الله رب ذوالجلال څومره نعمتونه ایستو سبا ګناه بیګا ته ګناه سحر ګناه ماښام ته ژوند او زندګۍ د شرک کې تېرېږي په ګناه کې تېري هغه رب بیا د مهلت رسوي بسې سستګړې د کېدای شي توبه وباسي نو الله ورته جواب وان رجعت الینا قبلنا او بنده ته که په دې حالت کې څلوېښت کاله ستا دغسې تېر شو 20 کاله دې په نافرمانۍ کې تر بنده مونږ تا ته مهلت درکړی دی که ته اوس هم را واپس شوې مونږ به ستا توبه قبوله کړو خپل تا ته به ځای درکړو نو دې بنده په دغې سره توبه وویستله هغه ذات دغومره لوی ذات دی د توبې دروازې د هر وخت کلاو ساتلې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام فرمایي الله فرمایلی دي او دا حدیث هم خو مضبوط سند سره دی بخاری شریف مسلم شریف صحیحینو کې دا حدیث موجود دی الله فرمایي من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا زما بنده ما طرف ته یو لوی شرا روان چې زه یو ګز ورته ورسم دی یو لوی شرا شي زه ورته یو لاس ورسم د طرف ته او رب فرمایي ومن تقرب الیه ذراعا تقربت الیه بنده زما طرف ته یو ګز را مخې ته شي یو لاس را مخې ته شي زه 2 لاس ور مخې شم دی ته او رب بیا فرمایي واذا اقبل الی یمشي اقبلت الیه دا بنده زما طرف ته روان شي زه په منډه باندې ورځم الله ردی صفاتونه پاک ته دا ګرځېدل او د منډه وهلو د جسم صفات دي لیکن مونږ ته د خبرو سمجا وهلو زمونږ په ذهن کې د راوستو دپاره الله رب ذوالجلال دا انداز اختیاروي مونږ ورته کنایي وایو یاره مونږ ورته هغې ته استعارې وایو د عربۍ په کلامو کې دا ډېر زیات دي مطلب د دې حدیث دا دی یعنی چې بنده ما ته لږ متوجه شي زه ورته ډېر متوجه شم او دا بنده چې زیات متوجه زه خپل رحمتونو باران ور باندې وکم دروازه ورته کولاو بنده سواړي ورته زه ورکوم بنده توبه وباسي زه ورته توبه قبل یعنی زما د رحمتونو هغه دروازه کولاو شو لکه د باران په شانتې به دې بنده راوري نور الله د جسم والا صفاتونه پاک او یو بل کې حدیث کې راځي یا ابن آدم قم الی امشي الیک وامشي وهرولو او بنده ته زما طرف ته پاسه زه به در روان شم که ته زما طرف ته روان شو زه په منډه باندې تا ته درشم دا ګورئ څومره مهربانه ذات دی څومره مهربان الله دی مهلت هم راکړی دی توبه هم بیا قبلوي او د توبې قبل مونږ تاسو به هغه توبه ویستلو کې خو وخت اخلو لیکن رب ذوالجلال په قبلولو کې وخت نه اخلي مونږ تاسو سوچ کې توبه وباسم ونه باسم دا به کېږي او څنګه چې توبه وباسو الله رب ذوالجلال فورا زما اوس هغه توبه قبلوي په خپلو خاصو خلکو کې حساب کې علامه ابن قدامه رحم الله هغه په خپل کتاب التوابین کې یو واقع نقل کړی دا او شیخ زکریا صاحب رحم الله په فضایل صدقات کې هم دا واقع نقل کړی دا په کوردو کې یو لوی ډاکو تیر شوی و بیا وروسته ورته لوی ولی الله تیر شو په دا توبې سره د لوی ډاکوانو نه د الله خاص بندګان جوړ شي تیر جمعه کې ما تاسو ته د درې واقعات بیان کړي هغه ډاکو هغه خپل واقع بیانوي و یو ځل مونږ په ډاکې پسې د شپې ووتو نور ملګري م را سره دي ویل هغه زما ملګري چې و په یو ځای کې پاتې شو زه لږ مخکې ورغلم ویل زه په دا یو ځای کې ګورم ویل دې ځای کې 3 کجورې دي یوه وچه ده په دې کې کجورې پاڼې دا سیزونه نشته او دا 2 شنې دي د میوو نه ډکې دي مزیدارې میوه پکې په نظر راځي ویل یوه مرغۍ ده دا راځي د دې شنو دا چې د میوو نه ډکې دي د دې کجورو نه کجوره راخلي او دې وچې طرف ته سات په سات باندې ورځي هغه کجوره وراچي ویل زه ډېر وخت به تماشې یم دې منظر ته چې دا څه کار کوي ویل زه ورغلم ورنږدې شوم موج د نږدې نه ورم ویل دې وچې کجورې ته ور وختمه چې دا مرغه چې دا کجوره راوړي دلته څه کوي ورباندې ځان ته جمع کوي یا بل څه کوي څه خبره ده ویل زه چې ور وختم ویل عجیبه منظر مې وکتو ویل په دا وچه کجوره کې یو مار دی مار په سترګو باندې ړوند دی هغه مارغه هغه الله مقرر کړی دی هغه کجوره راوړي او دی ړون مار ته په دا خوله کې وراچي ویل ما چې دا منظر وکړ زه ډېر حیران شوم تعجب واخیستلم وایي ما وی چې یا الله دا مار دا خو موزي سیز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو حکم کړی دی د په وجلو سره انسان ته یو نیکی ملاویږي رب ذوالجلال تا د دې د روزۍ هم بندوبست کړی دی دا خو په سترګو ړوند دی دا څه ګوري نه څه ویني نه پته نه لګي کوم ځای ته ورځي
رب ذوالجلال تا دې تم د روزي بندوبست کړی رب ذوالجلال زه انسان یم زه ستا بنده یم دې مار ته وګوره لون دی په ونه کې دی دته ته د روزي بندوبست کې نو زه خو ستا بنده یم زه په دغه طریقې سره په حرامي طریقې سره په غلا ډاکې د ځان سره ځان ته روزي بندوبست کو رب ذوالجلال زه خو بنده یم ستا زه خو انسان یم زه خو اشرف المخلوقات یم چې یو مارغه ته د یو مارغه په ذریعې سره یو ړوند موزي مار ته روزي ورکې دغه روزي انسان ته زه خو ستا بنده یم ځکه د حرامي طریقې بندې کوم ولې ما ته به روزي نه راکې دیم په دې حالات کې دی په دې ځای باندې یو غیبي اواز ورته راځي بابي مفتوح للخاسرین غیبي اواز ور زما دروازه د توبه کوونکو د پاره کلاو دغه بند شوی نه ده د په دغه حالت کې چې کړي توبه 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 چې وې را روان دي په هغه ځای باندې رښتونی زله سره توبه وستل او د خپل تورې بدازي باندې کوم چې برغلا ډاکې د پاره غستې ور خلوص ټونه به ول اتورې په هغه ځای باندې ما تکړه ختم کړ مخکې چې راغله ملګری ورنه دوه کې څه چلو شو سو شو چې وې د ورته خپل ټوله قصه بیانې د خپل ټوله قصه ورته بیانې یره دا وشو ګوره چې یو اجدها ته یو مار ته روزي موزي سجده عزیزا رسون کې سجده دته چې الله د روزي بندوبست کې به انسان نعمت به نه ما هو توبه وستل او حتبي غبینه आवाज امر تراغه قد قبلنا مونږه توبه قبول کړله ملګرو چې دا خبره غډاکوان ابو مرته لمونږ هم توبه وسو په ټول ور سره توبه وست او بیا ګوره دیو چې کله را روان شو دی وای مونږ چې د بغلاګانو باندې کوم مالونه جمع کړیو د مستحقین مالونه له واپس مو وی تور ورسو او البیر چې کلم د پردي حقوق ختم کړل مونږ د دینه پس د حج سیزن راغی د حج موسم مونږ پیدل سفرونه به وکړو مونږ حج طرف ته روان شو البلار کې یو زنانه ده ولاړه ده افیکم فلانو الکردی مونږ نه تاسو کې افیکم فلانو الکردی تاسو کې پلان کې کس کردی خبرې نشته ده ازمون ملګر ورته او شتره ول زه ورته لوم دی ویل هغه زنانه سره سامان ور سره کپڑے ور سره وای ما ته وی چې د درې مشبد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ګوره او ما ته ایتو هذه سیابا لفنان الکردی پلان کې دا کپڑے سامان را واخله د پلان کې کردی دستا نوم ماته ادینه به زمر چې دا غیته ورک د ما نو واخستو اول زه ډیر خوشاله شوم چې ګوره زما توبه قبول شو چې د الله دربار کې دومره خصوصي کسو ګرځیدو دا کله کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې کچا تراشي دا پرشتون ورمن رآنی فی المنام فقد رأى الله چا چې زه خوب کې ولیدم پرشتیا زه وګن زما په شپه ان الشیطان لا يتمثل بشیطان زما شکل صورت کې نشي راتللی دغه یو څه انسان ته ورکی نو دا نخره دی خبري الله تعالی دې بس به ډیر سرحزي دا غیبونه ډیر مخکې تقریبا 2015 کې د شنګل کې یو دوه مړي سیوان دي دوه ډورو ډیر نیکان خلک دي ما سره چې په ذریعہ رابطه وکړه ما تراغله ما ته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم وګت خوب بیان ویل نبی علیہ السلام می خوب کې کتلو ولا غرته ویل چې د خوا تلاړ شو 1000 روپۍ ورته کې الله مراوړ ا پیسې ما سره تر اوسه پورې محفوظ پرتی او یقین نو کراغې نو پس بیا الله تعالی نو دا ډاکو دغه الته توبه وباسي داغې نه پس د رسول الله صلی الله علیه خپل پردي حقوق خلکو ته واپس کړي د الله خصوصي بنده ګرځي کی پاغه نو بهر عرض میکو محترم د توبې دروازه بند نه د توبې دروازه کلاو ده او دا د توبې دروازه کلاو ساتل د الله رب ذوالجلال ډېر لوی انعام دی خپل بندګانو بلکې دومره مهربان حکیم الامت ازمن شباری تانوس ابراهیم الله لیکي په خپل کتاب کې یو بوت هندو یو بوت جوړ کړ 90 سال لسکم سلو کالو پوری د دې عبادت کو یا سنم او یا سنم او یا سنم چې ورته وي وسو بوت دې بدل څه جواب ورکي یو ځله په خدای کې په غلطۍ کې د خلینو یا صمد وته صمد الله تعالی نوم دی مونږ وای الله صمد دی بے نیاز لري هر سیز الله ته محتاج دی الله ستنه دی محتاج نو چې کله د خلینو دا وته الله ورته لبیک یا عبدی غیبی आवाज ورته راځي دیم حیران شو 90 سال لالتن आवाज نه راتللو دلته په خدای کې زمانه خلینو आवाज وته جواب را تراغه خپل هندوانو ته وي دا تاسو سبق قهر اخته شوی د مسلمانانو خوده ما د خلین په غلطۍ باندې راغنوم ته ما ته جواب راکو نو حکیم الامت لیکي د دې د خلین په غلطۍ سره د الله نوم وته
الله طرف نه جواب ملاو شو د محبوب بنده وګرځېدو. نو که یو بنده مسلمانی او الله ته توبه وباسي په صدق دل سره یا الله وای د الله نوم اوري الله به دې بنده ته څنګه جواب ورکړي. دې سره دیو جن محترمو په ژوند او زندګۍ کې الله توبه قبلې د توبې دروازې کلاو ساتلې ده الله بنده کړی ده. ها زنکدن چې راشي سکرات الموت چې ورته ویل کېږي بیا توبه نه قبلېږي. نور چې د قبلې د طرف نه راوخیږي یا د هر انسان د باره چې سکرات الموت زنکدن حالت شروع شي د دین پس بیا الله توبه نه قبلې. حدیث کې راځي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. الله د بنده توبه قبلې تر څو پورې چې بد باندې د زنکدن حالت نه وي شروع شوی. یو لسمه سپاره کې تاسو فرعون ذکر ورته هغه چې کله حالت یې وکتل زنکدن حالت په شروع شو ول امنت انه لا اله الا الذي امنت بنو اسرائيل. بنو اسرائیل چې په ایمان راوړل چې باغ خدای باندې ایمان راوړم کلمو یې پاغه وخت کې لیکن دا حالت اوس په دې وخت کې اگر غیب او پرده خو لري چې انسان هر څه وګوري نو په دې وخت کې به ایمان راوړل معتبر نه دي. زما واستانه ایمان چې مطلب دی ایمان بالغیب مطلب دی. که په غیب باندې تا ایمان راوړو د مؤمن صفت هم دغه چې په غیب به ایمان ساري. که په غیب د ایمان راوړو د الله دربار کې دا قابل قبول دی. که کله د زنکدن بو کې مشاهده وشره دی ارسه وس دغه وخت ایمان نه قبلېږي. نو چې زنکدن شروع شي نو په دغه وخت کې به ایمان نه قبلېږي. د دې وجې نه د مرګ نه مخکې محترمو توبه ویستل ضروري دي. انسان په دغسې حالت کې او الله دومره مهربانه ذات دی. تاسو د عدالتونو ته لاړ شئ یو چا باندې دعوه شوي یاره بیا په تا باندې دا ثابت نه شي ته بری شي دلته بیا هم په دې عدالت کې ستا فایل پروت دی دا نه وځي. لیکن که انسان ګناه وکړي علماء فرمایي بیا د انسان توبه وباسي الله رب ذوالجلال هغه فرشتې چونکې انسان که ښه عمل کوي که بد عمل کوي دلته فرشتې موجود دي دغه اعمال لیکي دغه ګناه هم لیکي دغه نیکي هم لیکي. لیکن کله چې دا بنده د ګناه نه توبه وباسي الله رب ذوالجلال حدیث کې راځي دغه فرشتو نه هیر کی قیامت ورځ باندې چې د انسان د ګناه نه انکار شروع کی یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد بما الله رب ذوالجلال به د بنده په داخله مهر ورولګي دا د بنده اندامونه په د باندې گواهی شروع کی په کوم ځکه ګناه کړي ودا به گواہی کوي په کوم اندامونه ګناه کړي ودا به گواہی کوي دا یو سیس به گواہی شروع کی فرشتو لیکلي نو الله رب ذوالجلال د دې فرشتو نه هیر کی د دې اندامونو نه به د ګناه هیر کی عزیز مکه نه به د ګناه هیر کې چې پورس په د بنده باندې گواہی ورنه کی اذا ابتاب العبد من ذنوبه انسى الله عز وجل حفظته ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الحرد حتى يلقى الله يوم القيامه وليس عليه شاهد من الله من ذنب. الله به دا ټول دې فرشتو نه مهر کیا کتاب نه به میټاو کی دا زمکی کوم ځای چې ال نه به مهر کی د سره باره چې دا په بنده باندې قیامت پورس گواہی ورنه کی. دغه مهربان الله دی. زمونږ ډېر خلک وي هغه د دې د وجې نه توبه نه وباسي یاره مړه که اوس توبه وباسمه بیا رانه ګناه کېږي توبه وباسه په صدق دل سره بیا درنه ګناه وشو بیا توبه وباسه بیا ګناه وشو بیا حتی چې په یوه ورځ کې اویا پیرې درنه ګناه وشوله په صدق دل سره توبه وباسه الله به دې معاف کړي. هغه ډېر مهربانه ذات دی ډېر زیات مهربانه ذات دی. ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرة دا سړی په ګناه باندې اصرار کوونکی نه دی چې د نه ګناه کېږي او په صدق دل سره توبه وباسي اگر که په یوه ورځ کې دا اویا کرته ته ولې ونه رسېږي. د دې وجې نه محترمو دا غنیمت ګڼل پکار دي. حبیب ابن الحارث رضی الله تعالی عنہ د یو صحابي د نبی علیہ السلام ته راغی ایمان نه دی راوړی و یا رسول الله انی رجل المقراف د الله رسول زه یو کس بار بار ګناه رانه کېږي. نبی علیہ السلام ول ډېره زیاته ګناه مې کړې ده ډېر زیات ګناهونه مې دي. بس امر جواب ورکو تب الی الله یا حبیبو اے حبیب الله ته توبه وباسه. دی ورته یا رسول الله انی اتوب ثم اعود زه توبه وباسم بیا رانه ګناه کېږي توبه وباسم بیا رانه ګناه کېږي زه دغسې عادت شوی یم څه وکړم ما بار بار دغسې وکړله خو د ګناه نه نشم صبرې. نبي علیه السلام ورته وویل کلما اذنبت فتوب کله چې ته ګناه کې فورا توبه وباسه په صدق دل سره. دی بیا ورته یا رسول الله
دغسې خو به زما ګناهونه ډېر زیات شي. نبي علیه السلام جواب ورکړو عفو الله عز وجل اکثر من ذنوبک یا حبیب. ای حبیبا د الله عفو د هغه درګذر د هغه معافي ستا د ګناهونو ډېر زیاته ده، ډېره لویه ده. دیو جن هغه یو صحابي یو کس چې راغی ایمان یې قبلو د الله رسول ما دومره ګناهونه کړي دي کائناتو نه زیات دي. نبی علیه السلام ورته ستا ګناهونه د الله د معافۍ نه لوی کېدی شي؟ ویل نه. ویل بیا توبه وباسه الله به دې معاف کړي. دیو جن او دا توبه یو دومره عظیم عبادت دی. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله به یا ایها الناس توبوا الی الله فانی اتوب الیه فی اليوم 100 مره. زموږ ستاسو د مسلمانانو په دې اتفاق دی چې انبیا معصوم وي د وړو ګناهونو نه هم او د لوی ګناهونو، لیکن پیغمبر فرمایي ای خلکو تاسو توبه وباسئ، زم د ورځې 100 کرته توبه وباسم. دیو جن محترم مونږ او تاسو ته خو بیا بار بار توبه ویستل پکار دي. په هر حالت خو توبه سره محترم تاسو ته ما تېره جمعه کې په اوله کې د توبې تعریف وکړو، زه به بیا را مخاط کړم. توبه دې ته نه ویل کېږي توبه 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 په خوله باندې سړی وایي. توبه کې ما ویلي اول نمبر چې انسان کوم ګناه کې اخته دی، اول نمبر فوراً دغه ګناه پرېښودل. دویم نمبر پاغه تیر کومه ګناه شوې دي په دې باندې په زړه کې پښیمانتیا ظاهرول چې انسان خفه وي په دې پښیمانتیا وکړي په دې باندې. دریم نمبر آینده د نه کولو مکمل پوخ عزم کول. او څلورم نمبر ورسره علما ورکړي استغفار کول، الله نه معافي غوښتل، توبه کول. او پنځم نمبر حقوق په انسان باندې هغه حقوق ادا کول. حقوق په دوه قسم دي، یو حقوق الله دی بل حقوق العباد دي. د الله چې کوم حقوق دي هغه د څلور څیزونه چې بیا منتل شو په توبه کې تا ګناه پرېښودل، په تیر باندې پښیمانه شوې، آینده یې د نه کولو عزم وکړو، هغه درته معاف شو، خبره ختمه شو. خو ها که پرزي وجوبي حقونه در باندې پاتې لکه مونځ شو، د ویتر شو، روژه شوله وغیره دا دې نه دي کړي، نو د دې به قضا کې بیا به الله معاف کوي. او دویم نمبر د بندګانو حقوق دي، دا د بندګانو حقوق به ادا کې بیا به د توبه قبليږي. هلته شرط دا دی اوس که ته په تیر باندې په خپم وي چې ما غلطه کړې آینده به نه کومه، ګناه دې پرېښیم ده، لیکن پردی حق در سره دی، دا حق دې نه دی واپس کړی، نو اوس دغه توبه نه ده، دغه توبه دې الله نه قبلوي. دا پردی حق به یو څوک دې وجلی دی، دغه وارثانو ته ځان پیش کا، مانه قتل شوی دی، مان زه پې پښیمانه یم، آینده نم کوم، مان لا ته توبه ویستلې ده، لیکن زه معافۍ ته راغلی، نو که هغوی غوښته و قصاص به دې کړي، قتل به دې کړي، که هغوی غوښته معافي به درته وکړي، یا قتل خطا و دیت به ورکړي، د هغې د روژو کوم صورت دی هغه به وکړي، بیا به درته معافي وشي. بعضې خلک هغه زمونږ دغسې وي چې هغه حقوق العباد د بندګانو حقونه یې والي توبې وباسي، نو د بندګانو حقونه په توبې باندې نه معاف کېږي. که 1 روپۍ هم د چا در باندې ده، د چا حق دی وهلی، 80,000 پېرې توبه وباس، الله دې نه معاف کړي، پر دې حق اول ورک. او دویم نمبر دا د هرې ګناه توبه د هغې موافق وي. ګوره که مونځ د سړي نه تللی دی، د دې مونځ قضا را وګرځوي، او پاشته باندې آینده قضا منځونه قضا کول پرېږدي، پاشته باندې پښیمانه دی، آینده د نه کول قضا کولو د عزم وکړي. دغسې روژه ده، دغسې نور یا د بندګانو حقوق دي، هغه بنده ته هغه حق ادا که ستا نه زیاتی شوی ده، توبه وباسه، نو د هر څیز ګناه توبه د هغې موافق وي. او دریم نمبر که یو انسان حدیث کې راځي د باندې د چا حق دی، د توبه خو ویستل، لیکن هغه حق ادا نه کړو، د نیکۍ کوي هلته الله به د دې بنده نیکیانې راواخلي، هر چا چې ورباندې حق و هغه ته به د قیمت په ورځ وکړي. که د ده سره نیکۍ هم نه وي، نو اگر ده چې کوم صاحب حق دی د هغه ګناهونه به الله راولي، د پالنامه کې به هلته واچي، حدیث کې راځي. اول ته یې وایي و نیکه ډېر لوی شی دی، په یو نیکۍ سره دا تله درنیږي، په یو نیکۍ سره سپکېږي. مور پلار به د یو بل یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحب، هلته به مور د پلار نه، بچی د نیکه نه، یو ښځه د خاوند نه، دا به د یو بل نه تښتي، چېرته نیکي رانه ونه غواړي. په یو نیکۍ کمېدو سره به انسان جهنم ته ځي. نو د دې وجې نه او څلورم نمبر که یو چا د چا حق والا یو توبه وباسي، هغه کس معلوم نه وي دی به څه کوي، وارثان نه وي هغې ته دې ورکړي، وارثان نه وي
وارثان یې نه وي دی دې هغه څیز صدقه کړي هغه ته یې ثواب ور وبخي. او 5 نمبر په توبې سره حرام مال نه حلالېږي. یو کس سره علیاذ بالله حرام مال ورسره دی، جیداد ورسره دی، دنیا او جیداد حرام باندې جمع کړی دی، اوس توبې وباسي نو په دې توبو سره دغه حرام نه حلالېږي. دا ټول حرام مال به هغه حقدارانو ته ورکوي، د هغې نه پس به توبه وباسي، بیا به توبه قبلي. بهرحال محترم عرض وکړو توبه د مرګ نه مخکې توبه ویستل پکار دي او مرګ هېڅ پته نه لګي. بېګا ته راځي سهار ته د دې وجې نه مخکې ما حدیث ووایو نبي علیه السلام فرمایي زه د ورځې 100 پیرې توبه وباسم. نو انسان په صدق صرف زباني نه یا الله توبه 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 دغه نه ده توبه چې کوم ګناهونه هر څومره ګناهونه انسان روزانه په دغه ماسخوتن د ځان سره د عزم کې سهار عزم چې ما نه کوم ګناهونه شوي دي په هغې باندې انسان پښیمانه شي، آینده ګناه نه کولو عزم وکړي او خپل رب ته دغه ته توبه وباسي، بخښنه ورنه وکړي، بخښنه ورنه وغواړي او خپل ژوند او زندګۍ کې په احتیاط سره قدم سوچ کې انسان ما سره ګر چا حقوق دي زه ورته هغه ادا کړم، زه پته نه لګي خپل رب ته یقین وکړه. اچانک به سړي پسې راشي ملک الموت، دې وخت کې چا ته د توبې بیا